د خیبر پښتونخوا وزیر تیمور سلیم جګړه نن پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو د پاره د 10 ارب روپو ترقیاتي منصوبو د پاره سلورم قسط نه جاری کړي. خو د پارلمان ځینې غړي وایي چې په قبایلی ضلعو کې چې څومره پندونه مصرف شوي د هغې حساب دی وشي. په موجوده حکومتي اتحاد کې شامل غړي وایي چې د قبایلی ضلعو د ضم کېدو وروسته کله هم قبایلی ضلعو ته پوره ترقیاتي بجټ نه دی ورکړی شوی او د دې ذمہوار به وفاق کې تیر او صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وی ځکه چې د نوي حکومت دراتلو ډېر لږ ورځې کیږي. د خیبر پښتونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه خبري غونډې ته ویل کو قبایلی ضلعو ته دا 10 ارب روپے ورنکړل شوی نو خل تروان پرمختیايي کارونه به په ټاپه ودرېږي. نو موږ ویل تر سوچي نوې NFC وارد نوې اعلان شوی تر هغه د وفاق حکومت ذمہواری ده چې قبایلی ضلعو ته پیسې ورکړي. تیمور سلیم جګړه ویل چې په دې اړه به وفاق حکومت د خزانه محکمې ته خط هم لیکي او د هغې به بیا پوښتنه هم کوي او دا پیسې به د هغوی نه ضرور اخلي. د هغه په وینا د 2019 او شلم په مالی کال کې یو کم 80 ارب روپے ټاکل شوی وي، 80 ارب پکې جاری شوی وي او 50 ارب روپے پکې مصرف شوی وي. دغه په کال 2022 او 2023 مالی کال کې 3 ارب روپے منظور شوی وي خو دومره جاری شوی خو وي او 2 ارب پکې مصرف شوی وي. خو ویل دغه روان مالی کال کې 9 ارب روپے منظور شوی او 50 ارب جاری شوی چې پکې 50 ارب مصرف شوی. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وایي چې په تیرو 2 کالو کې د زیاتې مودې د تحریک انصاف حکومت په دې کې ناکام شوی چې قبایلی ضلعو د پر 3% NFC واټ کې برخه ترلاسه کړي. خو ویل چې تیر حکومت NFC واټ هم نه اعلان کړي او نه په کوم عملی اقدام کړي دي. نو موږ داوا وکړه چې د قبایلی ضلعو د پیسو ډیره برخه صوبې په نورو ضلعو کې لګولې ده او چې کومې پیسې جاری شوی او خرشوي د هغې هم کره معلومات نه دي شریک کړي شوی چې په کومو مدونو کې لګېدلې دي. دغه د سفیران د سېنات د قائمه کمیټې مشر سېنیټر خلال الرحمن تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته خط لیکلی دی چې د قبایلی ضلعو په ترقیاتي پندونو کې 4.2 ارب روپو حساب نشته چې دغه پیسې چرته او کله خرشوي. په خط کې ویل شوی باید چې اډیټر جنرال اف پاکستان دی دغه پندونو د خرج کولو فارنزیک ریپورت تیار کړي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400